بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأسير. دا فصل د قیدی د میراث متعلق دی. حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه، فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد، فإن لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود. مخکې فصل کې بیان د میراث ته مرتد شوی نو موږ ویلو مرتد بنه د چانه میراث وړي او نه به د مرتد نه څوک میراث وړي. البته چې اوسره نوې مرتد شي نه په حالت اسلام کې کمال غټلې یغي کې به میراث مسلمانانو ته ملاويږي، مسلمانانو ورثه ته او کمالي دا زمونږ د حناف مسلکو امام شافعي رحمه الله وی بیت المال کې به چو او کمالي په حالت د ردت کې غټلې دي به مصاحبین وی مسلمانانو ورثه ته به ملاويږي. او امام سیبوی او امام شافعی رحم الله دا بم بیت المال کې چو او کدالو حرب سره ملحق شو به کوم مال غټلې نو هغه باره کې مختی خبره وکړه چې هغه کې به مسلمان ورثه د وارثان نه جوړيږي. بهرحال مرتد به د چانه میراث نه وړي او دا شان مرتد دا هم د چانه میراث نه وړي او مرتدین به مسلمانان ورثه میراث وړي. یو صورت کې مرتد میراث وړي هغه د یو جماعت مرتد شي په یو ځل باندې به بغو کې څوک مري ان دیو بل نه میراث وړي. فصل فی الاسیر کې رته د قیدی د میراث بیان کړي. نو یو سړی کې د کفارو پلاس کې قیدی شو دا دغه بیان دی. د کفارو پلاس کې قیدی دو صورتې دي. اولا یا بدل مرګ او د ژوند او د اسلام او د ارتداد پته لګي او یا به نه لګي. کچري پته نه لګي د چمل دی او ک ژوند دی یا مرتد شوی دی کنه ما غشان مسلمان دی نو بدی صورت کې دریم نمبر حکم دی دا به د مفقود په حکم کې مفقود بیان مخکې کوم کړو. معنا دا چې دنه به میراث څوک نه وړي مفقود په حکم کې دی ترڅو پورې چې د مرګ خبر نه راغلی یا د مرګ فیصله نه شي په مقرره مدت باندې او څوک چې وفات شي او د مفقود وارث وي نو د به یې څور کو د دې سبب موقوفه جوړو نو کو واپس را لې او تور به کو نو واپس بیا ورسو ته ورکو د چانه چې موقوفه کړي و او که شریده د مرګ د ژوند او د اسلام د مرګ او د ژوند پته لګي نو به دوه صورت دي. نو که پته لګیدل الله تر اوسه مسلمان دی نو بس عام مسلمانانو په شان دي د یو حکم بیان کړي دا به میراث وړي د دنه به موړل کی دا به میراث وړي چې دا څوک مړ شي چې دای وارثي او که د ژوند به تلګي ور سره د ارتداد بدم لګي چې مرتد شوی دی نو به د مرتد حکم دی. بهرحال مجموعي تور باندې څو صورت شو درې کچري د ژوند پته د قیدی لګي ور سره د اسلام پتم لګي نو په دې صورت کې د مسلمانانو په شان دی. او که د ژوند پته لګي ور سره پته لګي چې مرتد شوی دی دا علم وي نو به د مرتد حکم دی. او که دا پته نه لګي چې مړ دی او که ژوند دی مرتد دی که مسلمان دی نو په دغه صورت کې به د مفقود په حکم کې وي ورسېدلې وي. او حکم الاسیر كحكم سائر المسلمین دا یو حکم دی. حکم د قیدی په حکم د عام مسلمانانو کې په میراث کې دا غ صورت دی چې ژوند پته هم لګي او مسلمان تو پته هم لګي ما لم يفارق دينه ترزو چې دین نه جدا شوی نه وي. فإن فارق دينه دا غدویم صورت دی د ژوند پته لګي ور سره د دین پته لګي چې مرتد شوی دی نو فحکمه
حکم المرتد دی به د مرتد والا حکم دی. دریم صورت فإن لم تعلم ردته ولا حیاته ندا بدلږي چې مرتد شوی دی او ندا بدلږي چې مړ دی ولا موت او یا ژوند دی ولا موت او یا مړ دی فحكمه حكم المفقود به د حکم د مفقود والا حکم دی. مفقود په مسله کې مونږ ویلي یو پر به ژوند فرض کو یو پر به مړ فرض کو مسله به جوړ کو تر دې خو مثلا ګور ښکاری بګي یو خزه وفات شوله یو زوج دی یو ده او یو بنت ده یو اخت او یو دا اخ د اسیر فضلت حي دي ګوره دی اول دلته حي فرض کو نو اولاد شته دی روبه وته ورکو اولاد شته دی سدس او بنت نسب ځان لدا او اخت دواړه دا به عصب شي مسله به بار نه جوړ شي. تین دتا دو بدتا چھ بدتا ایک بات شو کنه ایک دیو ته شریکا او به دا ډبل حساب دی اخ دی دغه وخت سنگل لا نو مجموعي تور درې دي سی یو دا تین وې کې تباین نسبت دی نه 3000 به 12 36 شو تین نوی تین نو تین دونی او تین چکی او تین کم نو ایک دتا ملاوی گیا دو دتا رسی بھی چتی کا ہم دلتے کی دے شیط شو وسې مړ پرس کوي زوج بل ششته کنه ختم شو. دا اخ اسیب دلته مرده دی اوس ګوري زوج اولاد شته دی ربع ام سدس بنت نسب اخت ځان لراغلی د دې ته عصبه ده بنت بوج عصبه ده کنه اوس دې مسله به بار نه جوړ شي. تین دتا دو دتا او چھ دتا او ایک بدت ملاو شي. اوس به یو مسله بل کې نسبت وګورو د 12 او د 36 منځ کې څه نسبت ده دا مسله 12 نه هغه د 36 نه ده تداخل نسبت ده ښا 12 36 کې خپل تاویږي درې پیری نو د دې دخل یک شو او دا غیغه د 36 ولا 3 دی نو مزید هغه د ضرورت نشته لري ضربونه ته برحال برانول چې څور کوو پدې کې به ورکو د دې کوم دخل دی اولاندینو له به دغه په دخل کې ورکو نو یک نوی یک چک او یک 18 یک تین دې کې خو څه نه کیږي اولاندینو له تین نو تین دونی او 18 تین چک 18 تین کوم تین تاسو وګورئ د زوج دلتم نوې سو دلتم نو
کمړې ژوندې فرض کوم نه و دا کمړې فرض کوم نه و دا فرق پکې نه راځي التم چې و دلتم چې دا فرق نه راځي بنت التم 18 و دلتم 18 البته د اخت الته 1 و دلته 3 ده نه دو چې کوم د دو د موقوف کو دی د پاره 1 ورته ورکو دا 1 ورکړل وتا او دا دو مرله موقوف کړه عقل چې کوم کې ملاويږي نو برکه عقل ملاويږي نو کدا ژوندې رااله د دو بدته ورکو نور څه ضرورت نشته او کنه مړو حسب بدادو مبس دي ته ورکو 3 به شي ورسېدلې نري که مخکې راځي فصل فی الغرقى والحرقى والهدمى د فصل په غرقا کې غرقا د غریق جمع داغه چاته ویل کېږي چوبو کې مړ شوی او حرقا حریق جمع داغه چاته ویل کېږي چې اور کې سوی او هدما د هدیم جمع داغه چاته ویل کېږي دیوال په غورځېدلې بهرحال دی فصل کې دې خبرې بیان دي چې کله داسې کسان چې خپل منځ کې دی او بل نه ورسوي پلار او زوی دی دغه شان ورونه دي خويندې دي او ورور خور دي یا پلار او لور دي بهرحال یو بل نه میراث وړي او مړ شي داسې مړ شي چې بالکل یو سکند پته هم نه لګي چې کوم مخکې له کوم وروسته دی کشتۍ به واوړي مړ شي او کور کې اور واخلي کور کې مړ شي دیوال به راو غورځيږي بس ټول مړ شي خلک راځي پته نه لګي کوم اول مړ دی کوم وروسته دی نو اوس په دې کې سوال له پیدا کېږي یو بل نه میراث وړلو کې څه حکم وي زمونږ د حنافو مسلک دا دی که دغه شان د مرګ او د ژوند کې د تاخیر او تقدیم پته نه لګي نو حکم دا دی چې دیو به یو بل نه میراث نه وړي هر کس نه به دغه ورثه میراث وړي پلار او زوی دي نو پلار چې د زوی نه علاوه کوم ورثه دي هغه به میراث وړي او زوی چې د پلار نه علاوه کوم ورثه دي هغه میراث وړي ورثه دي به تلګه اوران لکه مثلا پلار او زوی دي تاسو هم د فرض کوي نو یو سړی دی د هغه یوه ښځه ده او یوې مثلا بن ده او یوې ابن لبن دی او یوې ابن هم دی ابن هغه به موږ نه لیکو لکه ابن هغه سره یو ځای مړ دی بس میراث به څنګه تقسیم ما خو زوج لیکلی زوجه ده ښه نو دیتا ربع ملاویږي کنه او دیتا نسب ملاویږي دیتا سمن ملاویږي او دیتا نسب او دا عصبه ده 24 سبا مسله جوړ شي 3 بده ته ورکو تین دې ته ورکو باقي نسب 12 بده ته ورکو څو پاتې شي نو پاتې کیږي کنه نو بده تور کوم پاتې شول ابن هغه ته سم نه ور کوم دغه شان دغه ابن هم وفات دي ابن هغه نو مثلا د ابن هم زوجه خپل ده او دغه مور هم پاتې ده او دغه بنتي خور ده دغه هغه باقاعده نوم لیکي او دغه ابن لی بن زوی دی رسېبي نو زوجې ته به اولاد شته دي سمون دا ابي بيني لیکو ښا ابي پاتې وکړه خو ابو ابن کې دواړه پاتې نه لګي کوم مخکې مړ دي نه به لیکو مرحله ته ورکو سودس اولاد شته دا به محروم شي او دا سبا دي د 24 نه جوړ شول 3 4 او باقي 17 جوړ شول دا بدل ورکو اب به کې سره لیکو نو تاسو به دې پوه شولې دا زمونږ د حنافو مسلک دی یو بل نه میراث نه وړي هر یو ته کوم ورثه پاتې دي او ته میراث ملاويږي
باره کې زوجه پاتې ور پلار خزر سړی موري کنه وایي کنه دا خو مونږه سي فرضي جوړ کړو به خو د یو بم میراث تقسیم حکم ژوندۍ ورثه دی بلی کو د بل بم تقسیم حکم ژوندۍ ورثه دی ابلی کو ګورې دا زمونږ د حنفو مسلکو او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی کرم الله وجهه مسلک رائے دادا چې موږ بګورو په دې دواړو کې کوم دوه کس چې مړ دي یا درې مړ دي کيو د بل نه میراث وړلو د دویم نه او دویم د اول نه نه وړلو د کوم چې میراث وړي غلبه د بل نه میراث ورکو او کوم چې نه وړي غلبه نه ورکو مثلا ترور دا وراره دي نو وراره چې د ترور نه میراث وړي ناسې ده کنه تلګه دا وران کا ترور او وراره دواړه مړ شو بالفرض والتقدير اول بداوري کو ترور ده کنه د دې زوج پاتې دي او یو دغه د سی په فرض کو چې یو بنت پاتې ده او یو دغه ابن الاخ دی ښا نو باقاعده ویلی کو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو ربع ورته ملاویږي کنه مسله بار نه جوړیږي 3 دته او 6 دته او باقي 3 بعد شاوه دته ملاوي شي او دغه شان ابن الاخ ملکو نو ترور تی میراث نه وړي مثلا ددنه زوجه پاتې ده ابن پاتې ده دغه شان دغه خور ده کنه او دغه شان عمه ده دم محروم دي دسه ده کنه او دې ته سمن او دا عصبه مسلې څونه جوړيږي 8 نه 1 او 7 اگر دلم میراث ورکړو دا غینه دلم دا غینه میراث ورکو او بعد شول دې ته ورکول ته به نه ورکوم وګورئ دا اذا ماتت جماعت کله چمل شو جماعت ولا يدرى ايهم مات اولا بدل لګي چې کوم پکې اول مړ دي جوعلوا كانهم ماتوا دی بوګر زولې شي ګوې دی عمر دي مان په یو ځل هکا یو سکړم پته لګیدل چې تقدیم او تاخير کې نه به مؤخر د مقدم نه میراث وړي او به د مؤخر نه خپل ورثه میراث وړي فما لكل واحد منهم نو مال د هر وارث بدیو کې فما لكل واحد منهم نو مال د هر یو کس په دې مړو کې لورثته الاحياء جندو ورثو ته ملاويږي ولا يرث بعض الاموات من بعض بعضي بمیراث په دې مړو کې د بعضو نه وړي هذا هو المختار همدا مفتابه رائے د عام صحابه او د امام مالک رحم الله رحم دا او دغه شند امام شافعي رحم الله هم دا حضرت ابوبکر او د حضرت عمر او د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنهم نقل وقال علي وابن مسعود او علي رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورای د وسکا يرث بعضهم عن بعض دی وی چې بعضی به د بعضو نه میراث لري دغه ده کنه الا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه هغه صورتو چې بده کې هر یو د بل نه میراث وړو هر یو نه به میراث یو بل نه وړي که یو وړو بل نه وړو به یو دا غي ونه وړي کم نه چې عام تور وړلو او کم جنوړه بم د سی لکه دا مثال مونږ جوړ کو کنه بهرحال دواړو کې یو د بل نه وارث میراث به ول ورکو او که هر یو د بل نه وارثو نو خبر شکیره کم اول لکه مرستو دي نو الاصل ابقاء ما كان لا ما كان استصحاب الحال ولا مساله ده او هغه دومره طاقت نه لري چې حق ثابت کی بلنا د فسر کولې چې موږ ویلو الا فيما ورث كل واحد منهم مگر دا کوارث جوړ شي ور هر واحد بدیو کې من صاحبهینا نبی با یو بل تمیراث نه ورکو والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب الله دې را تصدیق